نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مشرانو کشرانو، نن یو ډیره عظیمه هستی، شاعر جمعیت، شاعر انقلاب، بلبل سرحد، جناب سراج الحق سراج صاحب سره د ناستی او د خبرو اترو شرف حاصل شو. د الله پاک لاک لاک شکر دی. او زجی الحمدلله بچپن نه د دو ناتخوانی او شاعری ز اورما او لیکما او یو څو کلامونه ما هم د دوی ویل دي. الله پاک دې داسې هستیانې زموږ په سر باندې قائم او دائم ساتي، او د دو سوره دی الله پاک زموږ په سر باندې قائم او دائم ساتي. نو دو سره وجي د ناتخوانی او د شاعری په اخلا یو څو خبرې وکړو. جناب استاد جی تاسو تعارف څه دی جی؟ تاسو تعارف وکړئ خپل. زما نوم سراج الحق سراج دی او ټول عمر زمونږ هم په دغه ناتخوانۍ کې او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې، په حمدونو کې، په فند او نصیحت کې تیر شو الحمدلله. او دا مینه دی الله پاک زمونږ د پیغمبر علیه السلام سره جاری او ساری لري. آمین ثم آمین. او په دغه سلسله کې زمونږ به دومره ووایم چې د ابتدا نه کورنۍ دا د علماو او د شیوخو دا غټه کورنۍ پاتې شوې ده. ما چې سترګې غړولې دي نو زما وټک بیټک د علم د خاوندانو سره، د قراو سره، د شیوخو سره، لوی لوی اکابرینو سره زما ملاقاتونه شوي دي چې اکثر دا چې کوم دی نو د دنیا نه پرده شوي دي. په هغو کې شیخ عزیر گل صاحب اسیر مالټا، مولانا حسن جان صاحب، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه، هزاروی صاحب، او دغسې ډېر اکابرین دي چې هغې سره زمونږ هغه ژوند تیر شوی دی. محافلو کې د هغې په وړاندې نظمونه ناتخوانۍ شوي دي او د هغې هغه مبارکو غوږونو ته چې زمونږ غږ رسېدلی دی د هغې خوشحاله شوي دي او دعاګانې کړي دي. دا د هغې د دعاګانو اثر دی چې نن ستاسو د کوم ځای نه رالی و ما غوندې ناچیزه سره ستاسو دا مرکه وشوه. الله پاک دې دا مدح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمدونه او نصیحتونه زموږ د ګناهونو کفاره وګرځي. آمین. او الله دې زموږ شاګردان لري. آمین. زموږ خو دغه عمر دی چې په دغه کې تیر شو، خو دا سلسله خو ختمېږي نه. زموږ په زرګونو شاګردان دي، بیا به د هغې شاګردان دي، د هغې شاګردان وي. او دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مدح به هم دغسې د دې خوشبویانې او د دې خواږه دا به په دنیا دغسې تقسیمیږي انشاءالله العزیز. الله دې شاګردانو ته عمرونه ورکړي. زموږ شاګردان هم د لویو هستو خاوندان دي او د پاکستان مقبولو ناتخوانانو کې د هغې نومونه دي. په دې باندې د الله پاک لاک لاک شکر دی چې هغې نمایندګي کوي او زمونږ دا کلام هغه خوري. نو دغه مختصر غونتې تعریف زما. او بل استاد جي تاسو نه بخښنه غواړو، تاسو طبیعت هم صحیح نه دی. جی جی جی. او تاسو د مشقت راکړه، بخښنه غواړو، تاسو خفه نه شئ. او علم جي تاسو هم حاصل کړی دی. جی جی. علم کوم ځای نه حاصل کړی دی؟ ظاهره خبره ده چې سړی د عالمانه کورنۍ سره تعلق ساتي نو دی به هم په دغه کې زیار کوي.
نو زه اول خو په خپل کلي شیرګل کې پاتې شوی یم جی او د فنونو په حق کې او دغسې د ملک هم مدرسو ته لکه حقانیه شو هغه زما اپروچ شوی دی او د الله نه ډېر شاکر یم. علم خو لوی شی دی، لوی دریاب دی، او چا به تې ګیلاس را ډک کړی، چا به تې جګ را ډک کړی، څوک به د کولرو مالکانې که نه، او چا به تې لختي بوتلي. بس میں باید خود علم الحمدلله څه حصه مونږ ته کې ملاو شوې ده. الله پاک دې په دغې باندې زمونږ عمل نصیب کړي او نور علم خو د ختمېدو نه دی. د مهد نه تر لحده پورې رسول الله مبارک هغه دا وینا کړې ده چې سړي د علم دپاره د عمر قید هم نشته دی او نه ختمېږي چې ګینې بس زه فارغ التحصیل شوم او بس خبره ختمه شوه. او تاسو جی کتابونه هم لیکلي دي خپله په زمانه کې په زندګۍ کې چې کتابونه څو لیکلي دي؟ مطبوعه کتابونه چې کوم دي زما دوه دي او غیر مطبوعه زما سره لویه ذخیره پرته ده او سړی خپل وس ته ګوري، خپل پرواز ته ګوري. په دې کې دوه کتابونه زما شایع شوي دي چې هغه یو د درد اظهار و، ډېر پخوانی دی، اوس نایاب دی، او یو دغه محبوب قاب قوسین دی چې دا یو 3 کاله وشو چې ما چاپ کړی دی. فکان قاب قوسین او ادنی. د دې آیت په ترونه تاسو جی دا نوم ایښی دی؟ دا نوم مې ایښی دی جی ماشاءالله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه یو نسبت هم دی جی، نو ځکه مې دا نوم ایښی و. او ستاسو جی دې وخت کې یعنې موجوده وخت کې په مشهورو نعتخوانانو کې ستاسو شاګردان جي تاسو له یاد دي چې کوم شاګردان دي ستاسو نعتخواني کوي ستاسو د شاعرۍ؟ نو زما نوي او زاړه شاګردان ډېر به زما د ذهن نه وتي وي، خو نه شاګرد خو شاګرد یې زړه نه نه وځي او بعضې به درته زه یاد کړمه. په دې نعتخوانانو کې سر فهرست نعتخوانان چې کوم دی دا نن سبا دا یو نور اکبر همدرد حکیم صاحب دی چې دی ګولډ میډلسټ هم دی او د مردان په هسپتال کې هغه د حکیم په پوسټ باندې دی. شاګردانو کې ما ته ډېر نږدې ځکه چې مشر دی او ډېر یو قابل انسان دی. الله دې وله عمر ورکړي. او د هغې نه علاوه عبید الرحمن دا د عمر زو دی او دغسې نور الامین باچا دی او شاه حسین باچا دی. سالم احمد صاحب دی دې دور کې ډېر مشهور معروف او نور هم دا ټول زمونږ شاګردان دي. اسرار مایار صاحب دی زمونږ د دور یو ښه نعتخوان دی، یو ښه نماینده دی او دغسې چې کوم دی نو سیف الله عادل دی، ذبیح الله دی، الله دې عمرونه ورکړي. او داسې منصور باچا دی په شاګردانو کې هغه هم سر فهرست دی، الله پاک دې ورته عمر ورکړي. او نورو بې شمېره داسې نومونه دي چې که زه تاسو ته لګیا یم نو په 1 غنټه کې به هغه پوره نه شي. بیا د هغې شاګردان دي، هغې هم ښه کامل سړي دي ماشاءالله. د 400 کې یو دی چې زمونږ د جمعیت ډېر ښه کارکون هم دی، جناب فضل امین شاه صاحب. هغه د جمعیت په جلسو کې زما نمایندګي کوي اکثر د کوټې پورې. او استاد جي ستاسو عمر څو دی جدي وخت کې تقریبا ستاسو تاریخ پیدایش څو دی، عمر څو دی؟ 75-76 زما عمر دی. حاجی 75-76 ډېر عمر دی، یعنې سوا عمر دی ماشاءالله. الله دې تاسو له زندګي نور راکړي او دا کلامونه د الله پاک ستاسو نور قبولیت طرف ته دی الله پاک وګرځي. امین امین. او موږ ته الله پاک استفاده حاصله کړي دي نه او تاسو صحت هم لږ صحیح نه دی چې بیمار یې. تاسو ډېر مشکور یم عبدالهادي صاحب، تاسو د ډېر لرې نه راغلي او الله هم په دې فن کې
او په دې اواز کې نورم خواږه او برکت پیدا کړه. آمین آمین. او چې ستا د پیغمبر علیه السلام د ناتخوانانو سره دومره مینه ده نو الله دې تا سره مینه وکړي آمین. او تمام مشکلات څه چې مخې ته دي جی الله دې هغه د لارې نه ختم کړي او دعا وکړئ او ستاسو دعا وکړئ. الله مهرباني وکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا دا دې الله زموږ د ګناهونو کفاره وګرځي آمین. او ستا هر قدم دې الله په تله نیکۍ کې واچي. آمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسبت دې الله پاک زموږ کټکۍ نه آمین. او په آخرت کې دې الله زموږ د هغه د شفاعت کبرا د جنډې د لاندې مونږ راوړي آمین. او د هغه په لاس آب کوثر دې الله پاک په مونږ باندې وسکي. آمین. الله خیر حافظ.